ورې پوهه کو که پوهه دې نه کوم ورته تکلیف ورسي موږ ورته بیا څه تکلیف ورسي ابو طالب ورته وای تاسو خو راځئ ما ته دغه دمکی راکوئ دا وراره دې پوهه تاسو نه کوم ورته تکلیف ورسي زما د وراره شي لوټ نه شي کوي زما د وراره یو څه تاسو نقصان او ضرر او تکلیف نه شي رسي وجداو د نبی عليه الصلاه والسلام خاندان الله تعالی هغه د نبی عليه الصلاه والسلام خاندان له طاقت ورکړي قوم قبيله له طاقت ورکړي او دا د لوط عليه السلام دعا وکړه کله چې لوط عليه السلام په فرشتي راغله دا لکانو په شکل کې ماشومان او قوم راټول شو او د لوط عليه السلام دغه چې کوم ملمانو فرشتو په شکل اخو نه پیژاند هغه ته نقصان ورسو هغه ته تکلیف ورسو هغه بی عزت کول نو په هغه ټیم کې لوط عليه السلام دعا وکړه چې یا الله کاش کزلی داسې په مضبوط خاندان کې پیدا کړی وې زلی داسې په یو غټ قوم قبیله کې پیدا کړی وې نن کله خلک زمانه نه یریدل خو زمانه خاندان والا نه ویریدل نن کله خلک زمانه نه یریدل نو زما د قوم قبیله نه ویریدل نو الله رب الجلال د لوط علیه السلام دغه دعا قبول کړه او داغه نه بعد چې کوم پیغمبرانو راغلي الله تعالی په یو مضبوط جماعت کې په یو مضبوط قوم قبیله او خاندان کې راځي نو نبی علیه السلام هغه دفاع چې کوم دا هغه الله تعالی د پترو د طرفه وکړه چې کوم کافر او دې نه تلل او بیا کافرانو ته پرې نه کاوه نو چا جرأت نشو کولای چې د نبی علیه السلام د سر په بدله کې سل وخاندي ابو جهل او غټ غټ کافران اعلان وکړ یو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې تور راوغستل ویلا کار وځي او را روان شو نو چې کله را روان شو یو صحابي مخې ورو نعیم ابن عبد الله سلیم هغه مخې ته ورغه ورته ویل کسکه چیر رواني یار رواني ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د محمد صلی الله علیه وسلم د سر په بدله کې سل اوخان انعام کې حوصله شوی دا غاسلو ما ها الکه دا کار ته نشي کولای غره غلې شه هغه وینا زبخه ما دا کار کوم معجزم هغه ور سره خبرې اترې شروع کړي عمر رضی الله عنه ورته ویل چې زما سره داسې خبرې کې ما داسې رامنې کې لکه تم چې شابي شوی تم بيدینه شوی هغه بيدینه شوی نه زه صحیح دین باندې ته بيدینه بس دا غسره تور راويستلا او پاغه باندې گزار کوه هغه ورته لکه ما پیدا هغه وخېری او هغه خور چې کوم دا ایمان راوړی مسلمانان دا غزنه عمر رضی الله عنه خپل اراده بدل کړه د خپل خور فاطمه رضی الله تعالی عنها دا غي خور ترا او چې کله راغلو دروازه بند و چې دروازې ته غوټي خودو دنه ددا وخه او یو استاد صحابي حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ او د دې خور هغه قرآن تلاوت د سوره طه تلاوت ته د غوټي خودو نورم ګسس دومره جرأت زما خور دومره جرأت کړي چې زما په موجودګۍ کې ایمان راوړي اولاد قرآن تلاوت کوي دروازه ولا دروازه خلاصه شو ورنه نه ول خور مخې لرا خباب رضی الله تعالی عنہ چې کوم استاد هغه پټ کمرې ته نه ول ګوره د دینه یاد ساتئ د دین یو ورځ مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه راغلو وای د الله رسول موږ تر دوه سړو نړۍ رضی الله خطر ده په دې کافرانو کې د دوه سړو موږ ته ډېر خطر ده او دم ته نه راځي خاصوب دي یو حضرت عمر دی یو ابو جهل دی عمر ابن هشام هغه عمر او د دین عمر بس د دې دوه سړو نه راته خطر ده نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړه اللهم اعز الاسلام اللهم اعز الاسلام يا رب ذو جلاله اسلام لا عزت ورکا باحد العمرين پر دو عمرینو کې پر دو عمر کې په یو باندې دې دوه کې الله تعالی یو ته ایمان نصیب کا چې اسلام ته عزت ورکړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوړي راتګي نه قبول شوه دعا عمر رضی الله عنه ته خور مخه تراغلا
نو عمر رضی الله عنه ورته وایي د مخې نه مې درې شه. نو هغې ورڅخه خبرې اترې شروع کړې. عمر رضی الله عنه له پرې مخ څپېړه ورکړې پرې پورله، او روایاتو کې راځي داسې زورداره څپېړې وله ورکړه چې د مخ نه په مخ کې وینې راغلې او مخ یې وله زخمي. څپېړه د حضرت عمر وه رضی الله. کور یې ورته وایي که ته د خطاب ځي نو زم د ګوره د خطاب لور یمه، ته ما په دې څپېړه باندې د دین اسلام او د ایمان نه نشې اړولی. لهذا دا خبره ښه په غور سره واوره چې ما ایمان راوړی مسلمان یم او دغه شان به اوسېږم. د دې خبرې سره د عمر رضی الله تعالی عنه په زړه کې الله تعالی یو احساس پیدا کړ او د خپلې خور ته وایي خطا څنګه اسلام راوړی دی، په دې دین اسلام کې څوک څنګه داخلېږي، او دا تاسو چې کوم تلاوت کوو دا کوم سبق مو دا څه شی دی. ورته وایي ګوره موږ کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او بله دا ده کوم تلاوت چې موږ کوو دا د قرآن د پیغمبر اسلام باندې چې کوم کتاب نازل شوی دی دا حق کتاب. خطا راوړه دا کتاب دا سپاره ماله راوړه، نه ته نجسې ته پلیتې په دې اوس وخت کې ته کافر یې، ته دې ته لاس نشې وروړی. ورشه اول غسل وکړه. نو چې کله غسل وکړو او راغلو سپاره یې راواغېستله، د سورې طه تلاوت یې ورته شروع کړو. نو په دغه ټیم کې حضرت خباب رضی الله تعالی عنه راووتو. اته پته ولګېدله چې د عمر رضی الله تعالی عنه زندګي الله تعالی بدله کړه او هغه ورته خوشخبري واوروله. ویل عمر مبارک شه، بیګا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دعا کړې وه چې الله تعالی اسلام ته په دې عمرین کې په یو باندې فوقیت او عزت ورکړي، او ستا په حق کې هغه دعا د نبی علیه الصلاۃ والسلام قبول شوه. په هغه ځای کې کلمه وویله او مسلمان شو، او نبی علیه الصلاۃ والسلام په دار ارقم کې و، د ارقم رضی الله تعالی عنه په کور کې په پټه باندې به د دین دعوت کېدو، په پټه باندې به خلکو لمونځونه کول، په پټه باندې به خلکو تلاوتونه کول. چا جرأت نشو کولی چې دا اعلان یې کړی دی چې زه مسلمان یم، چا دا خبره نشو کولی چې ما ایمان راوړی دی. عمر رضی الله عنه سره توره ده، روان دی د نبي علیه الصلاۃ والسلام حق ځای ته ورسېدلو، صحابه څوکیدارۍ باندې ولاړ دي. هلکه څه کوې؟ زه دننه ځمه. خو چا خواله ځي؟ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواله. هغه ونیو، نبي علیه الصلاۃ والسلام ته خبر رالو. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي راپرېږدئ، که چېرته ښه اراده یې چې صحیح ده، که غلطه اراده یې زما خواته نشي رارسېدلی. او کله چې راغلو نبی علیه الصلاۃ والسلام په ګریوان کې لاس ورمنډو او داسې وجوقو. عمر راته وایه اراده دې څه ده؟ وایي د الله رسول اراده مې ډېره ښه اراده راوړې ده، ما ته کلمه ووایه چې زه مسلمان یم، بس د زړه دنیا مې بدله شوې ده. په دغه ځای کې ورته نبي علیه الصلاۃ والسلام کلمه وویله، مسلمان شو. وایي چې مسلمان شو تورې راواغېستله. وایي د الله رسوله د نن نه بعد به اذان په کعبه کې ښه په جهر باندې کېږي.